بل طرف ته وګوره، نبی علیہ السلام فرمای ان المرأة فاذا خرجت استشرفها الشیطان. ښځه چې کله د کور نه وځي نو شیطان ډیر سره روان وي، شیطان ډیر خوشاله چې زه اوس د خلکو گمراه کول انتهایی آسان شو. د ښځې د کور نه وتلو سره فتنې شروع شوې. د نبی علیہ السلام په پاک دور کې زنانه به مسجد ته مزل راتلې. بیا د عائشې رضی الله عنها وخت رالو او د زنانو حالت وکتل شو، نو عائشې رضی الله عنها فرمایل کو چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې وخت د زنانو علم وې نو په هغه وخت نه به پابندي لګولې و چې مسجد ته به مزل نه راځي، کور کې مسکوي. دومره حدا پورې زمونږ نن سبا سهل دی، خپل زنانه زمونږ د کنټرول نه وتی دي. خپل زنانه ته دا نشو ویل چې حافظتین مکوا لاس ته پکې ښکاری. خپل زنانه ته دا نشو ویل چې بھئی تنگ لنډ کپڑے مکوا، عزت ته خرابېږي، خلک درته ګوري. دومره د بې غیرتوب انتها ته مونږ رسېدلی یو. او بیا ګیله کو زما د لور عزت لوټ شو، چا ورته لاس واچولو، ریب وشو. خدا ماحول ورته موته جوړ کړی دی که نه چې در څو پورې د جنکو سیکشن ځان له جدا شوی نه تعلیمي او د الکانو ځان له جدا شوی نه، نو بیا ګیلې مه کوه چې زنا ولې وشوه، عزت ولې لوټ شو، ګیلې مه کوه. ما ته زما یو شاګرد وایي وجا زمون خور ده چې مونږ چا سره کلاس کې ناست یو، مونږ ورته د خور په نظر ګورو. نو ته د فاطمه رضی الله عنها نه ستا زیات زړه صفا دی چې هغې فرمایل چې د شپې زما چې کله جنازه وي نه به م د شپې وړی، په غونډ جون کې زما جسم زما کپړې چا نه دي لیدلې چې زما د کټ هغه جنازه مې هم څوک ونه ویني. نو در دې پورې ته چې کله خپل خور سره ناست یې ستا د زړه کیفیت څه دی، او چې کله ته په کلاس کې د پردې جینۍ سره ناست یې ستا د زړه کیفیت څه دی. په دې خفه کېږئ مه وروره. په سوشل میډیا باندې مونږ جاړو خفه کېږو، فلانې جینۍ عزت لوټ شو. ولې لوټ شو؟ په یو کلاس کې هلک اور جینۍ نوجوان سوچ فکر والا سمجھدار په یو کلاس کې ناست. په اسلام کې راته یو نظیر پیش کړه چې او صحابون هم داسې ثابت دي. هر سړی دا کوشش کوي چې زه په خپل مدرسه کې په خپل سکول کې تربیت اسلامی راولم، زما ماشوم د داسې یو اهم کردار والا جوړ شي چې امت مسلمه ته زه پیش کم چې راشه زما د سکول زما د مدرسې طالب وګوره، اخلاقو کې، حیا کې، علم کې، فهم کې، فراست کې د ده په شان څوک پیش کې. هر استاز دا کوشش کوي، خو چې کم ماحول ورله پکار دی هغه ماحول هم ورته نه دی مهیا کړی. نو سترګو نه حیا ختمه شوه. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو نه تپوس وکړو ما خیر للنساء، د ښځو دپاره څه بهتر دي چې هغې کې